یو بادشاه وو د هغه یو زوی وو او هغه بادشاه چې کوم زوی وو هغه د شیله نوجوانۍ ته رسېدلی نو د هغه به د علماو سره ناسته پاسته ډېرې زیاته وه د علماو سره به کېناسته نو هغه چېرته د یو عالم نه اورېدلي وو چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې من صمت نجا دا خبرې ترې نه اورېدلې وه چې حضور علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې څوک چپ پاتې شه هغه بری ومونده هغه کامیاب شه تاسو وګورئ چېرته چې په معاشره کې یو دوه کسه په جګړه باندې شي نو دا طریقې کار دی چې یو کس تیز شي نو بل کس له پکار دی چې هغه ورته لږ خاموش پاتې شي لږ کم شي ورته لکه په کور کې دا ښځې خاوند په منځ کې چې کله دا معاملات ډېر حد ته ورسېږي دا په څه وجه باندې رسېږي چې خبره بیا د دې طلاق ته او بیا جدایۍ ته ورسېږي دا وجه صحیح دا وجه دا وي چې سړی وایي چې بس زه یم او ښځه وایي زه یم نه داسې به نه په منځ کې خامخا څه معاملات راځي د ښځې خاوند نو که ښځه تیزه شي په یو ځای کې نو په کار خاوند لدی چې هغه لږه خاموشي اختیار کړي بس خاموش شي او د کور نه بهر دی لاړ شي ځکه زنانه خو بهر تللی نه شي او که چېرته کې سړی تیز شي نو بیا ښځې له پکار دي چې هغه خاموش شي او بس هغه ترې نه کمرې ته لاړ شي او خوله بند کړي خو اکثر ښځې داسې چې هغه خو بیا خوله بندوي نه هغه خو بیا داسې چې در څو پورې ته د کوره نه ویستې نو درته خوله نه بندوي نو بیا سړي له پکار دي چې هغه ورته بس شا کړي او بیا ترې نه بهر لاړ شي کوزي ترې نه نو د هغه معاملات به چې کوم نه په خپله ځای ته راشي ځکه چې کله یو انسان دوه کسان په خپلو کې په جګړه کېږي دغه ټایم کې دا شیطان را دانګي شیطان را ودانګي د هم په ذهن کې هغه خبرې ورچي او هغه بل کس هم په ذهن کې خبرې ورچي شابه داسې ورته وایه شابه داسې ورته وایه نو کله هم چې یو کس غصه کې شي نو بل انسان له پکار دي چې هغه ته یو سیډ اختیار کړي هغه ته لاړ شي او بیا د غصې ختمولو لپاره څه کول پکار دي چې کله غصه درشي بس एकदम په ځای باندې کېنه چې کله ته په ځای باندې کېناستې ستا غصه دې سره ختمېږي او چې کله کېناستې یا اوبه وڅښه یو څو بوټه اوبه دې وڅښلې د دې سره غصه ختمېږي ستاسو په وړاندې باندې څو غصه شو ډېر زیات एकदम ورته اوبه راوړه چې کله هغه اوبه وڅښلې هغه غصه به ورسره ختمېږي نو خبره مې د بادشاه کوله چې هغه بادشاه یو زوی و هغه د یو عالم نه اورېدلي چې من صمت نجا څوک چې چوپ پاتې شه هغه نجات ومونده هغه حیران شو چې دا خو ډېره عجیبه خبره ده بس هغه خوله بند کړه هیڅ خبرې به نه کولې هیڅ به هم نه ویل بس خاموشه و بادشاه حیران شو چې خدای پاکه زوی مې ګونګې شوی دی که څه چل شوی دی خبرې نه کوي بادشاه حکیمان راوغوښته ډاکټران یې راوغوښته ورته وایي یاره دې خبرې نه کوي ډېر وخوشه بس چا به ورته یو علاج ښودو چا بل علاج ښودو چا به یو طریقه ښوده چا بله طریقه ښوده یو حکیم ورته وویل چې بادشاه داسې کار وکړه چې دا خپل زوی سحر وختي چېرته کې صحرا ته د ښکار دپاره ولیږه چېرته ځنګل ته د ښکار دپاره ولیږه نو د ده دا ذهن به هغه فرش هوا واخلي صفا هوا به د ده ذهن ته لاړه شي نو د ده چې کوم دی نو هغه ذهن به صفا شي کیدای شي د هغې په وجه دې څه خبرې شروع کړي کیدای شي د دې په وجه باندې دې ټیک شي بادشاه د ده خبره ومنله هغه چې کوم د هغه خادمان وو هغې ورسره که او ورته هر سحر به دې چې کوم دی نو ښکار له بوځئ هر سحر به تله واپس به چې راله بادشاه به دې تپوس کوي ویې لکه خبرې شروع کړي که نه هغې به ورته چې بادشاه دې خو هېڅ هم نه وایي په دویمه ورځ په درېیمه ورځ معمول مطابق به بادشاه تپوس کولو چې خبرې کړي دي او که نه دي کړي هغه به هېڅ خبرې نه کولې په ورځو کې یو ورځ وه دی ووتل ځنګل طرف ته ووتل ښکار یې کوله دا بادشاه دا زویم روان دی خادمان هم ورپسې روان دي دوی چې وکتل یو مخکې څنګه تیر شو شاته یو ونه وه په ونه کې یو کونتره ناسته وه ډېره اهمه خبره ده ښه د من صمت نجا پورې درته دا ټوله قصه کومه هغه چې هغه کونترې اواز وکړه چې کله اوازونه وکړه د بادشاه دا زوی ورپسې راتاو شو واپس او هغه چې کوم دی نو په هغه کمان کې هغه تیر یې واچو او هغه کونترې باندې ګزار وکړه هغه یې وویشتلو لاندې راپرېوته چې کله لاندې راپرېوته نو دی بادشاه د زوی د ځان سره وویل صدقت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دې چې د ځان سره وویل د دې مطلب دا چې تا رښتیا ویلي دي یا رسول الله بس بیا خاموش بیا نورې خبرې نه کولې چې کله دربار ته راغلل بادشاه د معمول مطابق تپوس کوي وی خادمانو څنګه چلې هلک چېرته څه خبرې کړي دي که نه خادم ورته قصه تېره کړه چې بادشاه
دغه شانته معامله وشوله خو دغه د خلینه صرف یو خبره وستله چې من صمت نجا او بیا چې کله هغه اوریدلی د خلینه یو خبره وستله چې صدقت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم وی صرف دا یو خبره کړې ده بادشاہ ورته حیران شو چې دا خو ګونګې نه دی دا خو د قصد نه خبرې بندي کړې دي اول خو په یو ښه طریقې باندې د علاج کولو بیا جلاد را وغوښته او هغه ته وویل چې دا بوزه او دته ښه چې کوم دی نو هغه چاپي ورته وکړي ښه پټایي وکړي چې دې ځای له راشي دې څنګه خبرې نه شروع کوي وی هغه چې کله بوتلو هغه له وال ورکه ښه مضبوط وال یې ورله ورکه چې کله وال ورکول په هغه ټیم کې وویل چې صدقت یا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه وویل بیا دې نه دې تپوس یې ته وکړه وی دا څه معاجره ده هلته دې کونتره وویستله عمده الفاظ دې وویل چې صدقت یا رسول الله دلته چې کله وال درته درکړلی شو بیا دې وویل چې صدقت یا رسول الله ورته وایي وی دا مې ځکه دلته کې همداسې وویل او هلته مې وویل چې ما حدیث اورېدلی چې یو عالم نه چې هغه ویلو چې من صمت نجا څوک چې چوپ پاتې شو هغه نجات ومونده نو وی که چېرته کې هغه کونترې په هغه ونه کې اواز نه وی کړی نو وی هغې پسې به ذهنیت راتاوېدی ما به نه ویشتلی هغې به نجات موندلی وی هغه به ژوندی پاتې شوی وی هغې به هېڅ قسمه تکلیف ورته نه وی رسېدلی هغه به نه وی مړه شوی او که ما په هغه ځای کې دا صدقت یا رسول الله نه وی ویلی خاموش پاتې شوی وی نو نن به زه دلته کې ما به وهل نه خوړلی نن به دلته کې زه د جلاد په لاس کې نه وی موجود ما به وهل نه وی خوړلی نو دلته مې ځکه وویل چې صدقت یا رسول الله تا رښتیا ویلي دي چې من صمت نجا څوک چې چوپ پاتې شه هغه نجات ومونده نو د دې مقصد او غرض دا دی چې په هر ځای کې خاموش زبان پکار دی اکثر زمون په معاشره کې داسي چې بس خلک ناست یو غوبري جوړ کړي که بس خی خبري او که بد خبري او بس لګیاوي حضور علیه الصلاۃ والسلام په غب کې هم د دروغ نه منع فرمایلی دا چې په غب کې هم دروغ نه وایي نن سبا په معاشره کې څه کیږي دا خلکو د خندولو دپاره دروغ ویل کیږي د دې انتهایی سخته ګناه ده ګورئ د دې د ګناه نه که څوک خبر شو هغه به ژبه کولی ونه کي ګورئ حضور علیه الصلاۃ والسلام که چېرته کې یو ګپ لګولی د صحابو سره یو څه خبرې کړې ده هغې هم داسې کړې ده چې رښتیا خبرې کړې ده لکه یو څو مثالونه درته د دې وایم حضور علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ یو بوډۍ روانه وه او حضور علیه الصلاۃ والسلام ورسره خبرې اترې کولې نو بوډۍ ترنه تپوس کوي یا رسول الله زه به جنت ته ځمه نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته داسې په مزاق کې وویل وی بوډۍ به جنت ته نه ځي وی بوډۍ به جنت ته نه ځي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام اوس دا خبره هغې سره په مزاق کې کوله خو دا رښتیا ده ځکه رښتیا ده چې جنت ته به څومره جنتیان هم ځي د هغې عمر به چې کوم دی نو هغه به د 18 نه 25 چې کوم عمر دی د نوجوانۍ عمر په دې عمر کې به ټول خلک جنت ته ځي نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ځکه وفرمایل چې بوډېګانې به جنت ته نه ځي ګوره هغې سره یې مذاق هم وکړو خو رښتینې مذاق یې ورسره وکړو په بل ځای کې یو صحابي رالی حضور علیه الصلاۃ والسلام ته یې وفرمیل یا رسول الله وي ما ته یو اوښ راکه یو اوښ راته راکه وی ما سره سورلی نشته دی د تاسو سره یې نو ماله یو اوښ راکه نو حضور علیه الصلاۃ والسلام بل صحابي ته حکم وکړ وی ای صحابي ورشه دته یو د اوښې بچی ورکه نو هغه ورته وایي یا رسول الله د اوښې بچی مې نه دی په کار وی سم اوښ راته راکړه چې سورلي پې باندې کومه نو حضور علیه الصلاۃ والسلام ورته وفرمیل چې دا کم اوښ درله درکوو خو دا هم چېرته د اوښې بچی دی که نه دا هم چېرته همداسې نه دی راغلی نو ګوره حضور علیه الصلاۃ والسلام مذاق کړی خندا یې ورسره کړې خوشمزاجي کړې ده خو په یو ښه انداز باندې په نن معاشره کې خوشمزاجي کیږي خو هغه په غلط انداز باندې دروغ را جوړ کی او هغې نه یو قصه را جوړه کی او قصه را جوړه کی خلک ورپسې وخاندي حضور علیه الصلاۃ والسلام د دې نه منع فرمایلی ده چېرته کې چې په یو محفل کې کینئ په داسې انداز باندې د خلکو خندولو کوشش مه کوئ ضروري نه ده چې ته داسې خبرې وکړي چې خلک دې درپسې وخاندي نه دې خاندي درپسې کنه ضروري خو نه ده د دې ثواب خو نشته دی چې ته به خامخا خلک خاندې بس نیک کار کوه بهترین کار کوه خلک الله د تا نه راضي وي د بل مخلوق غم در سره څه دی خو موږ په معاشره کې خلک په داسې انداز باندې خاندو چې خلک وخاندو خلک خوشحاله کړو خو الله رانه ناراضه شي الله د ځان نه ناراضه کړو نو کوشش کوئ په معاشره کې داسې خبرې داسې اترې چې په هغې سره الله ناراضه کېږي داسې نه دي کول پکار د خپل زبان حفاظت دا ډېر زیات ضروري دی د ژبې حفاظت وکړئ ټول کارونه به چې کوم دی نو الله رب العزت برابر وګرځئ
الله رب العزت په دې چند خبرو باندې اول ماته او بیا تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب وګرځي.